نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. صدق الله العظيم. مسلمانانو وروڼو، موږ چې څومره د الله شکر ادا کو کم دی چې موږ اشرف المخلوقات پیدا کړي یو او موږ امت محمدیه صلی الله علیه وسلم کې پیدا کړي یو او موږ بیا موږ ته اسلام شان یو عظیم دین را نصیب کړی دی او موږ ته یو عظیم کتاب قرآن کریم را لېږلی دی. قرآن کریم الله سبحانه وتعالی انسانانو ته ذکر را لېږلی دی چې په دې کې قانون دی. دا زموږ د قانون کتاب دی او کله چې مسلمانان په قرآن کریم غور فکر وکړي نو قانون ورته زده شي. نو کله چې په قانون انسان عمل وکړي نو معاشره کې به فساد او جګړې دا نه راځي. نن سبا په معاشره کې چې کله څومره تباهیانې دي او فساد دی او جګړې دي، د هغې مین وجه دا چې خلقو قرآن کریم پرېښی دی. قرآن کریم په مقصد ځان نه پوه کوي، صرف الفاظ یې راغوستي دي، معنی یې پرېښې ده. نو قرآن کریم کې چې څومره قانونونه الله ذکر کړي دي، په هغې کې یو قانون چې کوم دی هغې ته کنزل وي چې دا داسې مرداري ده چې د دې د لاسه په معاشره کې جګړې هم کېږي، د دې د لاسه قتلونه هم کېږي، د دې د لاسه فسادونه قومونه وجنګېږي. نو په دې وجه الله موږ منع کړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه آیاتونو ښه واضحه تشریح کړې ده. او داسې افسوسناک ګناه دی، دا خطرناک ګناه دی چې یو انسان که کنزل کي او کنزلماري او بدزباني، نو دا کنزل د انسان آخرت او دنیا دواړه بربادي. او افسوس خبر هغه خلقو له ده چې کوم خلق نیک عمل هم کوي او ورسره کنزلمار هم وي او فحشګویي هم کوي، نو هغه خلق د الله سبحانه وتعالی د محبت نه او د الله جنت نه محرومه. ځکه چې دا کنزلو په نقصاناتو کې یو غټ نقصان یو دا دی چې د کنزلمار سړي اسلام کمزوری. کله چې یو مسلمان کلمه ووي، په مسلمان باندې اسلام یو اهم پابندي لګي او هغه پابندي داره چې مسلمان به خپله ژبه محفوظه ساتي، هر قسم لغویاتو نه به د خپله ژبه محفوظه ساتي. او هغې وجه داره چې چې بدزبان سړی چې کوم دی، کنزلمار سړی چې کوم دی، دی به د اسلام د برکاتو نه همیشه محروموي. ځکه چې فحشګویي چې کوم ده او بدزباني چې کوم ده، د دې اسلام سره هېڅ تعلق نشته. په دې باره کې به زه یو حدیث ویم چې جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دی وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناسم او زما مخامخ زما والد هم ناس و. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان الفحش والتفاحش لیس من الاسلام فی شیء، چې کنزلو والا او بد زبانی والا د دوی اسلام سره څه تعلق نشته. نو چې کله د کنزلو او د بد زبانی او فحشګویو اسلام سره تعلق نشته، نو چې کوم خلق بیا کنزل کوي او بد زبانی کوي، نو د هغوی اسلام سره بیا څنګه تعلق کیدی شي؟ نو خبره داسې ده چې کنزل کول دا د ایمان د کمزورۍ علامت دی، دا د اسلام د کمزورۍ علامت دی. او پوخ مسلمان چې او ریښتین مسلمان چې نو هغه دا دواړه کارونه نه بد زبانی کوي او نه هغه کنزل کوي. دې وجې نه بعض بزرګان دین زموږ چې کوم مشران تیر شوي دي، هغوی دا یو خبره کوي چې کله تاسو د یو انسان د ایمان پته لګوئ، نو کله چې دی په غصه کې او په غصه کې دی چې کوم الفاظ ادا کوي، هغې الفاظو ته غور وکئ، نو د ده چې کوم دنې کوم معامله ده هغه به په دې الفاظو کې بار ته راوځي. نو دې نه به تاسو ته پته لګي چې دا انسان څومره د کې څومره ایمان دی او څومره دی د کې اسلام دی. لکه چې څنګه یو کوټۍ یا پتیله کې دنې سهي او چې کله جوش وي بار ته راوځي، نو دقسې چې کله یو مسلمان په غصه کې او مسلمان غصې په وخت کې دنه چې کوم الفاظ وځي، نو دا الفاظ چې کوم دی د دنې معامله د هغه موږ ته راڅرګندوي. نو دې وجې نه موږ ټولو له دا پکار ده چې موږ د کنزلو نه موږ او بد زبانۍ نه ځان وساتو. په معاشره کې موږ دا الفاظ ښه الفاظ استعمالو، بد الفاظو نه ځان وساتو، کچر الفاظو نه موږ ځان وساتو. خپل په کورونو کې موږ کنزل کم کړو.
د ماحول د خرابېدو اول چې کوم نقطه د هغه کنځل دي. کله په کور کې چې کله کنځل کیږي هغه کور ماحول خرابېږي، ماشومان هم کنځلې زده کوي او ماشومان هغه په کنځلو باندې غور فکر کوي چې یاره چې د الفاظ استعمال کړل دا کنځل چې د وکړل دا کوم الفاظ دي او کومه معنی ده، د دې نه په معاشره کې او په کور کې ماحول خرابېږي. نو لہذا موږ ټولو له پکار دي چې دې مردارۍ نه موږ ځان وساتو او الله دې موږ دې مردارۍ نه او دې کنځلو نه، بد زبانۍ نه، فحش ګویۍ نه وساتي او الله تبارک وتعالی چې موږ قرآن کې څنګه منع کړي او حدیث کې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.